بسم الله الرحمن الرحیم. درس نمبر 41 او مخرج نمبر 12 دا د ژبې د سوکې مخرج دی. د ژبې سوکه کې درې مخارج دی: 12 13 14. 12 نمبر مخرج څنګه دی؟ دا د درې حروف تا دال او طا دی. دا به څه جهل کېږي؟ رأس اللسان به د ثنایا علیا ویښ کې موړی دی، کرښې دی، هغې ته نطق وایي، هغې سره به وجنګېږي. پښتو کې به څنګه وایي؟ د ژبې سوکه د مخامخ بره دوه غاښونه د دې ویښ کې موړي دي، په موړو باندې کرښې دي، هغه کرښو سره وجنګېږي. نو د دې نه درې حروف ادا کېږي: تا دال او طا. دا نقشه شوله، دا د ژبې سوکه دا ثنایا علیا غاښونه دي، د دې ویښ کې موړي دي، هغه موړو باندې نری نری سلوټونه دي، د تندي کې چې کومې کرښې راشي دغې ته نطق او دقې باندې هغه کرښې دي، دغه کرښو سره د ژبې سوکه وجنګېږي. نو د دې نه درې حروف ادا کېږي: یو دال دی، یو تا ده، یو طا ده. دې ته حروف نطق یا ځکه وایي چې دغه کرښو ته نطق وایي. نو دا ادا وکړئ: قد قد، دا دال کې چې کوم دی ژبه ولګېده، قالت. او د طا ادا وکړئ: الطارق. بیا فرق په صفاتو دی، طا غټه ده، دال کې جهر دی، او تی کې همس دی او باریک هم ده. نو دې ته حروف نطعیه وایي. او دغه طریقې سره مخرج دی. د ژبې سوکه به راځي، د دې غاښونو ویښ کې موړي دي، په هغه موړو به جنګېږي، دې نه به تا دال طا ادا کېږي.